انتهایی محترم مسلمانانو ورونو، دنیا کې د انسان دپاره ګناه کول ګناهونه دا انتهایی ضررناک او نقصانی څیزونه دي. نورم ډېر څیزونه دغسې دي چې هغې انسان ته دنیا کې ضرر وررسوي، نقصان وررسوي، لیکن هغه نور څیزونه د ګناه نه علاوه دغه نور څیزونه داسې دي چې د هغې هغه اثرات د تکلیف په دنیا کې یا خو په خپله ټیک شي یا په دوایي سره ټیک شي او یا کم از کم په مرګ سره د هغې د تکلیف نه انسان خلاص شي. لیکن ګناه یو دغسې څیز دی چې د دې د تکلیف انسان ته په دنیا کې هم وي او په آخرت کې هم وي. د دې نقصانات محترمو نه خو دنیا کې ختمیږي نه په آخرت کې ختمیږي. دنیا کې هم دغه نقصانات په انسان پسې ورپسې وي او آخرت کې خو بیا د انسان د تباهۍ او د هلاکت ذریعه هم دغه د دنیا ګناهونه ګرځېږي. د دې وجې نه رب ذوالجلال قرآن مجید کې فرمایي ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. بېشکه هغه کسان چې ګناهونه کوي دنیا کې دته به د دغه ګناهونو بدله زر میلاو شي. او دویم ځای کې الله فرمایي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. انسان چې دنیا کې معمولی غونته کې ګناه هم وکړي آخرت کې به دغه ګناه وویني دته به د هغې بدل میلاو شي. دا به د مجسم شکل کې د انسان مخې له راشي دی به هغه وګوري او دې انسان ته به د دغې ګناه بدل هم میلاو شي. او دریم ځای کې الله رب ذوالجلال ذکر کوي ومن یعمل سوءا یجز به. کوم انسان چې دنیا کې بد عمل وکړي دته به د هغې بدله میلاو شي. دا د الله قانون دی چې دغه ګناه بدله الله دنیا کې انسان ته ورکوي آخرت کې هم انسان ته ورکوي. بعضې ګناهونه دغسې دنیا کې بدل میلاو نه شي، لیکن هغه بدل نه میلاوېدو مقصد دا نه وي چې په دنیا کې د دې ګناه اثرات نه وي، بلکې د دې نحوست هغه څخه سایي د دې د نحوست هغه څخه اثرات په دنیا کې په انسان باندې په دنیا کې هم مې مخکې ذکر کوم به انشاءالله. د دې وجې نه محترم مونږ تاسو که سوچ وکړو مخکې قومونه الله رب ذوالجلال د څه د وجې نه هلاک لوی لوی قومونه و طاقت الله ورکړی و اسباب الله ورکړي و هغوی الله رب ذوالجلال دغه د ګناهونو دنیا کې چې کوم کول د دې د وجې نه هغوی هلاکت ورباندې مسلط کړو. فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هر کله چې دوی سرکشي وکړله تجاوز یې وکړو د څه نه چې دوی منع شوي وو د هغې نه منع نه شو بلکې تجاوز یې وکړو د الله هغه حکم یې پایمال کړو هغې د خپو د لاندې کړو. الله فرمایي قلنا لهم مونږ وویله دوی ته كونوا قردة خاسئين شئ تاسو ذلیله شاګوګان. الله شکلونه مسک او دویم ځای فرمایي فلما آسفونا انتقمنا منهم. کله چې دوی مونږ ناراضه وو الله فرمایي مونږ ورنه انتقام واغستو بدلم ورنه واغستو د هغه ګناه سزا م ورته په دنیا کې ورتلله فاغرقناهم اجمعین. دا ټول مې غرق کړله تباهۍ سره مخامخ. تاسو یو نظر وګورئ څومره لوی لوی قومونه الله رب ذوالجلال تباه کړله. د لوط علیه السلام قوم څه وجه و الله ولې تباه کړله؟ په هغې باندې الله رب ذوالجلال دا اسمان او جبریل یې راولېږه له اسمانه پورې اوچت کړل او پر مخ یې واپس یې راګزار کړل او د کاڼو باران یې ولې ورباندې وکړ. تاسو که دغسې وګورئ د نوح علیه السلام قوم الله په سمندر کې ولې غرق کړل طوفان باندې ولې غرق کړل. تاسو که دغسې سوچ وکئ د هود علیه السلام قوم جبریل الله رالیږي او تیزه چغه لګوي د هغوی زړونه شلیږي دا عذاب بیا الله ولې مسلط کړو. تاسو که وګورئ د صالح علیه السلام قوم سمودیانو الله ولې هغوی باندې عذاب مسلط کړو تباه یې کړل. د شعیب علیه السلام قوم باندې الله د څه وجې نه عذاب راوستو چې د بر نه د وریځو نه په هغوی باندې اور راوورو هغوی یې په هغې کې تباه و برباد کړل. تاسو که وګورئ بن اسرائیل په مختلفو عذابونو سره رب ذوالجلال ولې هلاک کړله. دغسې قومونو تباهي او بربادي قارون په ځمکه باندې رانوتو. تاسو ګورئ ابلیس بر لعنتي شو الله رب ذوالجلال شکل مسخ کو دنیا ته راولېږل وجې څه و سبب یې څه و. محترمو د هغه ټولو وجه چې و د الله نافرماني او د الله په ځمکه ګناهونه کول صرف دغه یوه وجه. کله چې یو قوم نافرماني کړې ده
د رب حکم به د دې برله د خپل پیغمبر خبره د منلې نافرمانی کړې ده نو الله رب ذوالجلال هغه قوم تباہ کړي دي او رب هم دغه مضمون ذکر کوي فکلن اخذنا بذنبه دغه ټول مونږه د دیو د ګناهونو د وجه نه رالي ولې دي عذاب هم ورکړي دي سزا هم ورکړي دي فمنهم من ارسلنا عليهم حاصبا الله فرمایي باسي دغه سو طوفان ور باندې راولي او باغې می هلاک للا ومنهم من اخذته الصيحه باسي هغه چې څنګه ور باندې جبريل راغی بزور چغه بیو الله زونه دنه وچو د مردار شلو ومنهم من خسفنا به الله باز د دیونه هغه چې بزمکه مې وردن نکړل عذاب مې ورکو ومنهم من اغرقنا باز هغه مونږ په وګو کې غرق لاله په توبان کې په سمندر کې غرق لاله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله به ظلم نو کړي دیو بخبل باندې د ظلم بخبل ځانونو باندې کړو چې الله منع کړل پیغمبر ورته راولېګو دا په وخت قومونو د الله ونبرل د پیغمبر تابعداري و نکړه بخبل ځان ته اسباب د هلاکت مهیا کړ الله تبارک دیو جن محترم ګناه چې انسان مخکې ما ذکر وکړو دو جمعو کې چې انسان نه ګناه وشي خامخا به ګناه کېږي انسان کمزور دی لیکن فوراً دې توبه په ګناه باندې کله کېدل دا خطرناک خبره ده او تاسو به کتلی انسان په ګناه کې اخته وي کله کله لیکن دته احساس نه کېږي چې دا زه ګناه کوم بلکې کله کله سره دې حد ته ورسیږي دا خپل ګناه دته ګناه هم نخکاری دا ډېر لوی تباہي دا ډېر لوی جرم دی وجه الله قهر او عذاب به نازلي ځکه چې یو طرف ته کې ګناه بل طرف ته دې ګناه احساس درته نه کیږي به خطرناک خبره ده چې دا ګناه درته ګناه هم نخکاری او دا دغه سوي انسان چې به یو ګناه کې لګیای د زړه یو نقطه لګیږي له اخره کې د زړه دور شي به د ګناه احساس نه کیږي د څه پس کې لګي د سود خوري لیکن احساس نه کیږي د نعوذ بالله په زنا کې مبتلا احساس ورته نه کیږي د غلاګانې کوي حرام خوري احساس ورته نه کیږي د خويندو یې سو اهلي هغه خوري احساس ورته نه کیږي د په قسمه بدله سي دروغ وای دی حرام کوي دی دوکه کوي دی چغلي کوي دا ټول ګناهونو کې دغه سي خدای دا احساس ورته بلکې یو خلاص چې دا ګناه د سره ګناه نه کوي نو چې کله انسان دې حد ته ورسي دا بیر تباہی خبرې د الله عذاب دنیا کې نازلېږي تاسو نه کتلی آدم علیه السلام الله رب ذوالجلال منکو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره الله ورته ویل دلته چرته په جنت کې کوم زیم زله غواړي ګرځي خوراک کوي لیکن یو خاص ونه ورته یاد کړل بعضی مفسرینو دا غنمو بوټه دې ته ونه نږدې کېږي بیا د آدم علیه السلام نه هیر شو بنسیه ولم نجد له اسما آدم علیه السلام نه هیر شو الله فرمایي ملقص اراده نو معصیت او ګناه هغه ته ویل کېږي چې انسان په قصد او اراده سره وکړي تاسو کتلی کله په روزه کې په رمضان کې وسله د خولې ته وګو اچي او درس کوي د اراده نه قصد نه وي چې دا وب تیری کوم لیکن کله کله به اختیار دی وګونه لګي تیری شي نو روزه ګر چې ماته شي لیکن انسان په دې ګناګار نه دی او دویم نمبر دا شیطان راغی آدم علیہ السلام ته وقاسمهما انی لکما لمن الناس ول بوټه وکړه تاسو په جنت کې همیشه شي او قسمونه ورته وخاړه نو دا تصور نه و چې په جنت کې هم څوک قسم په دروغ باندې خوري ځکه تر اوسه پورې دی دا نه کتلی نو هغه وا او څور نه نسیان هم راغی هغه میوه نه خوراک وکړو الله رب ذوالجلال ورته ویل الم انهکم عن تلکم الشجره تاسو ما نوې من کړی دی ودی دا وقل لكما ان الشیطان لكم عدو اے ما درته نو ویل چې دا شیطان تاسو دشمن دی وزادم علیه السلام دا ونه کړل چې ما ته خو نو پته هیر شوی ورانه دی ابلیس ما ته قسمونه کړی ګور حجت بازی نه کوي آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قرن خپل عاجزی کې خو د خپل خدای ذکر الله ما خطا شي الله توبه قبول کړله او رجوع ور باندې وکړه لیکن د دې په مقابله کې تاسو ګورئ ابلیس الله رب ذوالجلال حکم اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته په شمول د ابلیس د تم دا حکم شو د دنیا عبادتونه کړي لوی عبادت گزارو لوی را عابد دی لیکن د سجده ورکړه
الله چې ورته کړه ما منع کړ الله ته سجده امر تا ولې سجده ونه کړ کله چې ما تا ته امر وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړه تا سجده ولې ونه کړله ګوره په زید دې چې خپل خطا تسلیم کی ګناه تسلیم کی معنا غلطی شوې ده صحیح ویلا حجت بازی شروع انا خیر من خلقتنی بالنار وخلقته من طين زغور دنه غوره ما ډېری د خاورې نه پیدا کړ زری د اور نه پیدا کړ نو زغور دنه غوره نو څه بده ته سجده څنګه لګو نه خیال لو چې رزمکه خو رخپو د لاندې د خاوري نو دا خو ور نه ده او دا اور چې ده د تیزی پکې ده په دې کې شدت پکې ده په دې کې سوزول پکې دي دا اوچتواله پکې ده نو زه خو وره مولانا شکیلای صاحب رحم الله خپل تفسیر کې لیکي وې دا د کمبخت غلط خیالو خاوره کې تواضع ده من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله لپاره تواضع اختر ده الله ورته بلندي ورکي الله ورته رفعت ورکي نو ګوره د وجدبازي شروع کړه انجام څه شو الله ذلیل کړو جنت نه راوېستلو مخه ورله تور کړلو ولزه دنیا ته وتا باندې لعنت نو ګناه چې کله وشي فورن الله ته توبه کول پکار دی بس علماء یو مثال ورکي یو مریض کله کله دا مریض دغه سیوی د خپل د مرض احساس نه وي چې زه مریض یم دا ګوره روح تباهی ته ور رواني ځکه خپل کو هغه مرض احساس ورسره نشته نو د به علاج سموي یو بل مریض دی د خپل مرض احساس دی د دوايي وکړه پریز وکړه ډاکټر نه علاج وکړه د ته الله شفا ورکړي دا یو ګناګار دی د خپل ګناه احساس لري توبه وباسي الله تعالی به معاف کړي لیکن یو ګناګار دغه سیده چې د خپل ګناه ورته سره ګناه نه ښکاري احساس ورته نشته لري او چې کله د ګناه احساس نشته لري ګناه ته ګناه نه وي د تر توبه توفیق هم نه ملي اخرنه انجام به جهنم وی الله دې موږ مسلک دیو جن محترم ګناه وی کاغه وړو کې ګناه وی کلوې ګناه وی دې تر ګناه په نظر کتل غواړي د انسان نو وشي انسان په دې پخیمانه شي الله ته توبه وباسي حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله په خپل کتاب کې نقل کړي الله عزیر علیه السلام ته یا عزیر اذا اذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر الى صغري وانظر الى من الذي اذنبت له اے عزیر ته چې کله ګناه خطا درنه وشي وړو کې خطا درنه وشي ته دې ګناه ته دې خطا ته مګوره چې دا وړو کې رکلوي دا ته دې ته وګوره چې تا چا ګناه چا نه پرمانی وکړه ما د الله نه پرمانی وکړه لګا وړو کې ولې لرا پرونه هغه ته توبه وبس دیو جن محترم په ګناه باندې پخیمانتیا د پکاروي د جواز د بار دلایل لټول باغی کله کېدل د ابلیس طریقه والله معلوم او زموږ د معاشره کې کوم هم دغه دی دلته خلک په سود کې اخته تور دی اولی کې ازانه د جواز دلایل شروع کی دلته یو سړی خیانت کوي په نام تول کې تور دی اولی کې موږ مسفو دلته یو سړی د خور حق وي د پلار د مور حق وي تور دی اولی کې ابزان تر جواز دل الګ ګناه دلته به یو سړی په واده کې ټنګ ټکور کې ګناه به کې تور دی اولی کې اب خپل ګناه له جواز دل ګناه دې کړی الله ته توبه وسه چې الله د دې ګناه نه د واپسې توفیق درته درکړي نو دیو جن محترمو په دې وجه چې څنګه انسان ګناه وکړي او پر اصرار کوي توبه نو وسه الله لوی خوبونه تباہ کړي ته داوود علیه السلام قوم بر اسرائیل دا یو کلی والو په یو کلی کې اوسېدل او دا کله چې د سمندر په غاړه دا خلک د میانو شوقي د میانو ښکار به ډېر زیات کو الله ور باندې امتحان وکړو ول تاسو بر خالی پرز د میانو ښکار نه کوي په دې ورځ به صرف د الله عبادت کوي دې خلکو نه پرمانی وکړه هلي ولټولې د الله په حکم کې به هلي نه لټه منو ان باغي عمل کې وس دیو سم وکړه دا راته پرز الله امتحان هم راوسو د میان په دغه زیات شو د وګو سر له بالکل را نو دیو با یو قسم خلکو طلبونه ورته جوړ کړیو د هفته پورز به د ور تر مات کړي دنیا میان به ورته رااله بیا به د هفته پورز به هغه پسې وچکلې میان بدلته پاتې شو د اتوار پورز براله میان به وچکلې به وړه بل قوم په کې دغه سیور جمعې پورز به غټ جال خور کو د هفته پورز به دې سرکار نه لرو د اتوار پورز براله دنیا میان به کې ګرځو هغه به وړه دیو کې د نیکانو یو قوم وی منکل ورته لکه سم کوي دا خدای الله حکم تاسو رخبو دلاندې کوي دا تاسو کوم هلو سره د الله حکم ماته وي دیو جن زمو په دا وي هغه هله جایز نه چې باقي د الله حکم یې بنده حق تلفي کی او وی منکل منی دشو
دی ورسره دا کله جدا کو دلته په منځ کې دیوال وویل تاسو به څه خوا اوسېږئ هسې نه ستاسو له وجې نه په موږ الله عذاب رانهولي دیو جدا شو هغوی جدا شو ورځ تېره شوله سبا ته چې دیو خیال کوي د هغه طرف نه بالکل نه خلک راځي نه شو اواز راځي دیو په د دیوال راچوت چې څه قصه شوې ده د دې خلکو نه الله شادوګان او خنزیران جوړ کړي مفسرین لیکي د دیو هغه کشران چې د هغې نه شادوګان جوړ شوي او د دیو مشران چې د هغې نه خنزیران جوړ شوي دیو پسې راواوړېدل دا نیکان خلک او دې شادوګانو خنزیرانو د دې نیکانو د جامې د کپړې به بوی کولې او جړل وې دی ورته ویل تاسو مونږ منع کړي نه وای دیو به جړل ورته راسترګو نه به اوښکې روانې وې ویل تاسو منع کړي خو مونږ بدبخته وو مونږ دغه ګناه نه وو منع شوي 3 ورځې پورې دغسې وو 3 ورځو نه پس الله تعالی ورباندې مرګ مسلط کړو هلاک شو دغه الله ذکر کوي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت تاسو ته معلوم دی هغه کسان چې تجاوز یې کړو د هفتې په ورځ کې فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين موږ ورته وویل تاسو شادوګان ذلیل شئ خنزیران جوړ شئ د دې ګناه اثرات کله کله الله په انسان باندې دنیا کې هم راولي او محترم علما لیکي د دې وجه څه وي انسان ګناه ولې کوي دته په پښیمانتیا ولې راځي د هغې وجه دا وي انسان ته د دې ګناه نقصانات نه وي معلوم چې د دې ګناه په دنیا کې نقصان سره په آخرت کې نقصان سره کله ته د دنیا او د آخرت د نقصان ور معلوم شي به د ګناه نه کوي تاسو د دلی یو خيار سره ده پوها دته دا پته شته چې د مار چې چل کوي دا زهريله د انسان مرید دی نه کله کله د یو اجدها او مار د ډیره خسته ده لیکن څوک دا نه کوي چې د مار خواته راشي او الله سوري کیو انسان له بسکټ ورکا ډیر قیمتي کیکونه ورته ورکا سل کیکونه دي سل بسکټ ورته وای پر یو کې زهر دي د بوز د دې نه یو نو پته نه کې دي کې دي هغه کې کوم یو کې دي زوا غزار ونه لیکن یو معصوم دی چې هغه خو بد نه پیژني دا یو خسته اجدها او مار ګوري دی ورسي لاس ورډي خو له کې ځکه ډیر دین نه خبر شي راشه چې چل کې بدی کې زهر د انسان مرید دی نه کله کله دا بسکټ هم ته دغه معصوم ته کېږ دوا دی به خو خون باندې خوري د زهر دې څه پیژني دغه انسان چې کله ګناه پیژني پته ورته یې ګناه نقصانات سری درین د بچ کېدو فائدې سری دغه انسان به کلم ګناه ته ورنشي کله دغه انسان د ګناه د نقصانات سره آشنا نه دی دغه څه لګي ګناهونه کوي د سره احساس هم سره دی وجه نه محترم د پیژندل ضروري دي یو بزرګ ته ځوان راغی علماء لیکي ځوان ورته وای تاسو وای عالم ته وای هغه بزرګ تاسو چې د ګناهونو نه ځان بچ کړئ نو مولانا صاحب دا څنګه کېدای شي چې په دې ځوانۍ کې د ګناه نه ځان وساتم زه بازار کې روان یم زه خپل نظر د ګناه نه ته بچې که زه څنګه بچ کوم زما خو ځواني ده ما پسې خو خواهشات ما پسې خو شیطان دا ټول را پسې دی دا خو ممکن نه دي هغه بزرګ ورته جواب ورکوي ورته وایي زه تا په دې پوهې کولی شم خو زما یو شرط دی هغه ورته څه شرط دی ورته وایي دلته د زما سره لږ وخت تېر کړه پاتې شه او زما یو خدمت دی هغه وکړه بیا به زه په دې به راز پوهېږم ورته وایي چې وایه خدمت د پیو یو پیاله یا یو لوښی ورته ورکړو ورته وایي د بازار په بل سر کې یو کلی دی او زما یو بل ملګری دی د پیاله یا لوښی به ته هلته رسې زه به د ورته صحیح ده ویل شرط به دا وي چې د دې لوښي نه دا پی توی نه شي ویل صحیح ده یو کس ورسره کو الله به ستا سره در سره وي کله دې نه لږم پی توی شو دی به د خلکو د مخې تا دوه درې ګزاره وایي په دا مخ به دې وایي دا ورته صحیح ده هغه ویل دې نه پس بیا راشه بیا به په دې پوهېږم به دا راز دا لوښی د پیو راغستی دی ډېر په لاره روان دی هغه لوښی صحیح ورسول د قسم ورسره دی ډېر خوشحاله دی روان دی دلته چې راغی ورته وایي هغه لوښی خو ما صحیح ورسو ورته وایي چېرته چار زنانه ترې پر بازار کې نظر اوچت کو ودی لیدا دی ورته نه او ورته ولې ویل پی را سره و ما ویل چې هسې نه دا وانه وړي ما سره کس را سره و ځکه د دې نه یو قطرم توی شي دا ما وایي د خلکو نه مخې شرمنده کېږم رسوا کېږم نو هغه ورته وایي ګوره تا ته چې دا پته و چې د خلکو له مخې زه رسوا کېږم نو تا د پیو نه نظر نه اوچته و تا که څومره ښایسته جینۍ څومره ښایسته زنانه مخې ته راغلې وې تا نظر نه اوچته و صرف د دې د یېرې نه چې د خلکو له مخې رسوا کېږم وایي وي بچیه دغسې چې ته کله ګناه کې ستا په ذهن کې که دا احساس را سره وي چې الله به د قیامت په ورځ د دې ټولو بندګانو مخې ته زما ته د دې سزا راکوي بیا به یو انسان ګناه څنګه
ته د دنیا د دوه پړقو د خلکو د شرمندګۍ د وجې نه ګناه نه کول ته دې د سوچ مه کې د قیامت په ورځ به دا ټول انسانان راجمعوي زما هر ګناه به هلته زما که غلا مې کړی د ښکاره کېږي وی که د چا حق مې وهلی د ښکاره کېږي دا ټول به الله په مجسم شکل کې راولي ټول انسانانو مخې ته به شي ما ته به هلته سزا راکړي همدغه راز دی محترم چې یو انسان په دې باندې پوه شي زه ګناه کوم نو ماته او دا راز چې د صحابو ذهن ته راغلی هغه صحابو بې ګناه نه کوله روم طرف ته پاریس طرف ته د مجاهدینو لښکر روان هغوی خپل یو قاصد را لېږلی دی د مسلمانانو مجاهدینو حالت یې وکتل د زهرو یوه شیشې راوړې وه خطرناک زهر و خالد بن ولید رضی الله یو بل روایت کې راځي عمر فاروق په خپله راوتی و هغې ورته ورکړله هغې دا کلاو کړله ورته ویل د دې یوه قطره چې کوهي ته ور واچوې دا ټول کوهی زهرېدونکي دې کلاو کو بلا مخې راواړو په خوله ویل بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع قاصد چې وکتله بېهوشه شو چې کله هوش کې راغی دی ورته تاسو د خپلو بوتانو خولی دي چې دا وجل کوي مونږ ته خپل پیغمبر خولی دي وجل دا نه کوي الله یې کوي و مونږ تاسو نه شو کولی هغه مضبوط ایمان غواړي بس به یې وینځه راوستې وه ډالۍ کې پیش کړله هغه په خپل جماعت ته مجاهد تاسو کې څوک شته چې واده یې نشته یو مجاهد پاس ور هغې ته یې ورته نکاح کړ هغه چې لاړو خپل بادشاهانو ته یې ویل دا دغسې قوم دی هغوی ته شکست ورکول دنیا کې دا ممکن نه دي بس دوی بیا مشوره کول څه تجویز څه تدبیر خپل کو چې د خلکو نه د الله مدد ختم شي هم دي د فارس خسته جنکۍ زنانه هغې راویستلې نیم بربنډې کړې بل سبا په د لارو تاسو ودرېږئ دا مجاهدین د دومره وخت په سفر کې وشو کورونو ته تللي نه دي د دیو نظر چې کله په تاسو باندې ولګېږي دا به بې حیا شي په دې طریقې سره به د الله امداد د دیو نه نصرت به اوچت شي به تاسو ووهئ او دغسې یو قوم کې چې بې حیایي راشي دا قوم د الله امداد کله دیو ته نه راځي تنګ ټکور بې حیایي او مونږ خو الله دې اوس معافي وکړي حج ته به روانې عمرې ته به روانې په د حجاز کې به دغسې جنکۍ او ښځې وي نیم بربنډ لباس به اغوستی دلته خو که یو برج داخلی د هغې اشتهار لګېدلی په هغې هم زنانه بربنډه کړي اشتهار یې لګولی زموږ خو حالت دا دی کله چې یو قوم کې دومره بې حیایي راشي آیا دغه قوم سره به د الله مدد راشي کله نه شي امیر المجاهدین ته چې پته ولګېده خالد بن ولید رضی الله سیف الله مجاهدین راجمع کړل ویل تاسو ته پته را دغسې یو تدبیر جوړ شوی سبا ته چې تاسو صحیح په لار باندې د دشمنانو د طرف نه یو تدبیر دی هغوی زنانه جنکۍ ودرولي تاسو د الله حکم په دې وخت کې متوجه دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او مؤمنانو د الله حکم دی نظر ښکته کوي سبا ته چې دوی تېرېدل دا سر نه دی ښکته پورته کړی بلکې روایت کانهم علی رؤوسهم ګویا په دا سرونو باندې مارغان ناست دي سر نه اوچتوي هغه زنانه قسم خوري دا د دنیا مخلوق نه و د آسماني فرشتې وي دیو خو نظر هم کم از کم اوچت نه کړو چې دا مونږ انسانان یو شي قسم یې وکړ هغه صحابه دیو جن خو انتم الاعلون ان کنتم مؤمن که تاسو واقعي مؤمنان دې رب حکم ته غاړه تسلیم کړه او مؤمنانو به تاسو غالب وي دنیا کې به تاسو رفتي جنډي اوچتي دنیا کې به تاسو غلبې دا ټول کفر به تاسو ته محکوم وي لیکن نن موږ مؤمنان نه یو پاتې حقیقي معنی کې دیو جن مسلمان پارځي کې وهل خوري مسلمان هر ځکه مغلوب دی مسلمان د چغو تکالیف سره هغه خو زم د الله باغی دی چې کله زم د الله باغی شوم به ما هغه کې صبر وکړ دیو جن محترم د الله مدد وچل نو محترم د ګناه ډیر نقصانات ته ټایم ختم دی ان شاء الله روانه جمعه کې باید د ګناه دنیوي نقصانات سړي اخروی نقصان چې دا زما ستا په ذهن کې راشي چې کله داسې په ذهن کې راشي به انسان د ګناه طرف ته نه وځي نو بهرحال نن زما د خبرې خلاصه دومره ده ګناه چې انسان وشي قصدن یو ګناه نه دی کول بلکې وشي ناپوهۍ کې وشي بیا په هغې باندې کله کېدل نه دي پکار چې یاره خو بس خیر دی زه خو خبر نه وم او دغسې حجت بازي مه کوه دا د ابلیس طریقه ده د الله د لعنت او غضب مستحق انسان ګرځي فورا ته د آدم علیه السلام بچی ونیسئ فورا د الله په دربار کې هغه ندامت ظاهر که الله ته توبه وباسه الله به در باندې خپل رحمت راووروي او آینده لپاره د نه کولو عزم مو قسم چې مخکې د جمعې په هغې باندې ما عرض کړو الله رب ذوالجلال زموږ په زړونو کې گناہ مونږ ته ښکاره کړي او د هغې سره دی الله زموږ په زړونو کې نفرت پیدا کړي و آخر دعوانا